په اردو مې ژبه نه چلی صاحبه، په پښتو خبرې وکم اجازت دی؟ حمزه بابا. نن یعنی 21 فروری په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو د نړیوالې ورځ په مناسبت باندې لمانځل کیږي. خو زموږ ډیر زیات ملګري به په دې باندې نه وي خبر چې دا ورځ د کله نه او ولې په 21 فروری باندې لمانځل کیږي. کله چې بنگلادیش د ریاست پاکستان نه نو بیل شوی او د دې ریاست حصہ وه، هغه وخت په ډاکا کې د ډاکا پوهنتون، د جګنارت پوهنتون او د ډاکا میډیکل کالج طالب علمانو لاریون وکړو چې په پاکستان کې د اردو ژبې سره سره زموږ مورنۍ ژبه بنګالي هم قامي ژبه وګرځولی شي او موږ ته په دې کې تعلیم راکړلی شي او دا په دفترونو کې هم وکارولی شي. هغه وخت ریاست پولیسو په هغو باندې فایرینګ وکړو، ډزې وکړې او په هغې کې هغه طالب علمان مړه شو. د هغې وروسته په ډاکا کې تاوتریخوالی زیات شو. همدغه شان په 1901 کې ډاکا د ریاست پاکستان نه بیل او ځان ته ملک بنگلادیش جوړ شو. بیا یونیسکو په 18 نومبر 1999 کې 21 فروری د مورنو ژبو نړیواله ورځ هم وټاکله او هر کال 21 فروری اوس په ټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا ولنډ شان تاریخ. اوس راځو خپلې مورنۍ ژبې پښتو طرف ته. د ډاکټر خالق زیار صاحب شعر دی: ژبه نه راوړي زما په بله ژبه، ما مدام خبرې کړي په پښتو دي. هر کال په 21 فروری باندې موږ مشاعرې هم کوو، په سکولونو کالجونو کې پروګرامونه هم کوو، په سړکونو باندې لاریونونه هم کوو، په سوشل میډیا باندې هم د خپلې مورنۍ ژبې سره د مینې اظهار هم کوو. خو دا هر څه صرف د دغه ورځې پورې محدود وي. د دې وروسته بیا موږ هیڅ نه کوو. موږ ګیله کوو چې ریاست موږ د خپلې ژبې نه محرومه ساتلي یو. زموږ ماشومانو ته په مکتبونو کې پښتو نه ښودل کیږي، دغه شان په دفترونو کې د پښتو ژبې نشوالی دی. خو دې سره سره موږ په خپله هم خپلې ژبې ته وده بالکل نه ورکوو. موږ که په سوشل میډیا باندې کوم پیغام شریکوو، کوم پوسټ کوو، نو هغه موږ په پردۍ ژبه کې کوو، او که په پښتو کې هم کوو نو موږ د خپلې ژبې سره دلته کوم زیاتی کوو چې یا خو دغه خپل پیغام د انګریزۍ په ټکو باندې لیکو او یا د اردو د عربۍ په کیبورډ باندې لیکو او هغه هلته کې هغه شان ترجماني زموږ د ژبې نه کیږي کومه چې په کار ده. نو زما چې څومره ملګري دا ویډیو ګوري، ما سره به دا وعده وکړي چې هغوی به په خپلو موبایلونو کې د پښتو کیبورډ انسټال کړي، او که چا سره نه وي نو ما ته دلته کمنټس کې ووایي، زه به د هغو سره خپله مرسته وکړم. دغه شان مونږ په دوکانونو باندې ساین بورډ لګولي، هغه که مونږ څومره هم کتلي دي په خپل علاقو کې، نو هغه په پردو ژبو یا خو هغه په انګریزۍ یا په اردو باندې. نو کوم چې دا ملګري د خپلې ژبې سره مینه کوي، نو دا صرف په 21 فروری باندې نه چې دوی د خپلې ژبې لپاره مبارزه وکړي او چغې ووایي، خپل غږ پورته کړي، همدغه خپل دغه څیزونه په کار د مونږ بدل کړو. کوم ملګري چې د واده کارډونه چاپ کوي، هغه هم په نورو ژبو کې په کار د مونږ دغه هم په پښتو کې چاپ کړو. خپلې نکاحنامې هم په پښتو کې وغواړو د ریاست نه، او خپلې ژبې ته دغه شان وده ورکړو. مونږ خپلو ماشومانو ته په کورونو کې کله هم پښتو ښودلو کوشش نه دی کړی. که په سکولونو کې نه ښودلی کېږي، هر یو کس په کار ده په بازار کې د کتابونو والنه د پښتو کتابونه والو او په خپلو ماشومانو ته پښتو زده کړو. باچا خان بابا وایي کومو قامونو ته چې خپله ژبه سپکه شي، هغه قامونه سپک شي، او د کومو قامونو نه چې خپله ژبه ورکه شي، هغه قامونه ورک شي. اوس راځو چې مورنۍ ژبه ولې مهمه ده. تر ټولو اول خو د یو قام پیژنګلو په خپله مورنۍ ژبه باندې کیږي. که څومره هم کوشش وشي په پردیو ژبو کې د هغه قام هغه شان پیژنګلو نه کیږي کومه چې د هغې په خپلو ژبو کې کیږي، او خپلو راتلونکي نسل ته خلک په خپله ژبه کې د خپل قام ښه پیژنګلو کولی شي. دویم، یو قام په خپله ژبه کې د خپل تاریخ او د خپلې جغرافیې نه خبرېږي. همدغه شان د خپل قدرتي وسایلو او د هغې سره تړلي مفاداتو نه هم په خپله ژبه باندې هغه خبرېدی شي. که تاسو وګورئ د دنیا څومره ترقي یافته ملکونه دي، موږ به د خپل نږدې ملک چاینا مثال ورکو. هلته کې کم خلک اوسي، تاسو د هغو نه تپوس وکئ یا په انټرنټ کې سرچ کئ چې هلته انګریزۍ ته هېڅ قسمه توجه نه ورکولی کېږي. هلته تعلیم کله چې زموږ د دې ځای نه طالب علمان لاړ شي او په چاینا کې تعلیم کوي، نو د ټولو اول خو د هغو 1 کال یا 2 کاله یا څو کلونه د هغو په ژبه زده کولو باندې ولګي. بیا به راشو یورپ ته.
زه خپله دلته په جرمني کې چې اوسم نو موږ که د چا سره په انګریزۍ خبرې کوو الان کې انګریزي ملکونه چې کوم دي یا برطانیه ملک دیو ته بالکل نږدې دی خو دیو تا سره په انګریزۍ خبرې نه کوي یوازې د المان یا جرمني خبره نه ده فرانس ته که لاړ شئ که دغه شان بلجیم ته لاړ شئ یا نور یورپي چې څومره ملکونه دي دلته کې بالکل د انګریزۍ استعمال نشته د بلې ژبې نشته په فرانس کې خپل فرنچ په المان کې الماني دغه شان په بلجیم کې خپله ژبه په سویډن کې خپله ژبه په سویس کې یا سویزرلند کې خپله ژبه په هر ملک کې که د دنیا کم ملک ته لاړ شي واحد مونږ یو چې خپله ژبه مونږ یا شاته کړې ده یا زمونږ نه ورکولو کوشش کیږي او مونږ هغه شان خپله ترقي په پردیو ژبو کې ګڼلې ده که په پردۍ ژبه کې ترقي کېدی نو دې ملکونو به کړې وی پکار ده مونږ دا ټول عهد وکړو لوز وکړو چې مونږ به خپلې ژبې دپاره پوره کار کوو مونږ به خپلو کشرانو ماشومانو ته هم خپله ژبه زده کوو په کورونو کې او دغه شان خپل تاریخ به ورته ښایو او د دې نه علاوه په سوشل میډیا یا په کوم ځای کې چې مونږ کینو پاسو مونږ به کوشش کوو چې په خپله ژبه کې پیغامونه ولیکو ویم وایو که په پردو ژبو باندې ترقي کېدی نو په هر ملک کې به خلکو پردۍ ژبې زده کولې تاسو ته دا احساس هله کېدی شي چې کله تاسو د ملک نه بهر لاړ شئ نورو قامونو نورو ملکونو او نورو خلکو سره کښېنئ پاسئ بیا به تاسو سره دا احساس وشي چې خپله ژبه څومره مهمه ده او دا خلک که ترقي کوي که پرمختګ کوي نو دیو صرف او صرف په خپله ژبه کې کړی دی نو زما پوره یقین دی چې زما کم ملګري دا ویډیو ګوري دیو به دا وعده کوي چې د نن نه پس به مونږ صرف په 21 فروری نه بلکې ټول عمر ټول کال به مونږ د خپلې ژبې لپاره کوشش کوو خپله ژبه که مونږ زده کړو تاریخ خپل مفادات او خپلې ګټې مونږ په دې کې پیژندلی شو همدغه شان په دې شعر سره نه اجازت اخلمه زه خو خبر یم ستا د شان ستا د عظمته پښتو ما که څوک پیژني هم ستا د برکته پښتو